نو چې کله یو مسلمان د قرآن فیصله پریدي او د باطل فیصلې ته غاړه کیدي او په هغې باندې خوشحاله شي دقه د شیطان عبادت دی. نو د قرآن مجید فرقان حمید د منلو تقاضا دا ده چې کله زما مخې ته د قرآن کریم یو فیصله مخې ته راشي او بظاهره په هغې کې ما ته تاوان وي، نقصان وي، خسران وي، زما د ایمان تقاضا دا ده چې مونږ د قرآن فیصله تسلیم کړو. دی پسې نه ځو چې یاره په د قرآن فیصلې نه یو طرف ته شي، عدالت ته شي چې زه رشوت وچلوم، سفارش وچلوم، تعلقات وجنګوم او په هر طریقې سره چې وي په 2 نمبرې باندې زه دا کیس وګټم چې ما ته ګټه راشي. نو دا د شیطان عبادت دی. الله تعبد الشیطان، د شیطان عبادت مه کوئ. یو طرف ته نفس دی، یو طرف ته خواهشات دی، یو طرف ته د خلکو رسم او رواجونه دی، او چې د الله په حکم باندې او په قرآن باندې عمل کوي نو خلک خفه کیږي. رسم او رواج